یو ړوند پیسې به ړوند ما ته ګوره نو هغه له چا کیر راوړه کیر نو کیر چې وله راوړه نو ورته لکه پېژندنه دا څه شی دی نو هغه وی دا کیر دی وی دا کیر صحیح وی دا سپین نه وی څنګه سپین وي لکه بته وی بته څنګه وي هغه داسې غړانګی نه دا چې راتاو شي و هغه دومره غټ اوهو وي دا اوس وی ما به مرۍ کې به ونښلي کور ته واپس وړه هغه ورته وی دا ولې وي کیر خو هغه ما ورته وی دا خو داسې غړانګی داسې هغه وی ته راکړه سړیا راغی ورته وی ته خولې کې ولې لږ داسې که چې داسې که نو هغه وی اوهو دا ډېر مزېدار شی دی را چې دا خو نور راوړه دومره کنجسټډ که دا سو دا حج چې دا دې کې دومره سامان لګي او دومره کار لګي او موبایل نه بغیر نه کېږي او یا سړی خدای ته وګوره زما ولسم حج دی ما نه هم بند خطا که ډېر آسان کار دی ښکلی نه ټولو نه ضروري خبره څه ده په حج کې آج دیکھا آجی حج میں استغفار کرتا ہے توبہ نہیں کرتا سنگ چې تللی دا سے واپس راغی استغفار باندې حج نه قبلیږي توبه به کوی څوک چې د چا کور له لاړ شي د هغه په کور کې هغه ته توبه ونه باسي او هغه سره روغ او نه کي داسې لاړ نه د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې مونږ حاجیانو ته وایو چې دلته اول روغ وکړئ دلته فیصله وکړئ که د چا سره ځمکه ده ورکړئ که د چا سره حصه ده د لور خور ورکړه هسې نه چې ګن سره لاړ شي پاک مال او حلال مال سره لاړ شه د ایمان او د اعمالو سره لاړ شه خیال لرئ که په تلو کې د لمونځ قضا شو په جاز کې د لمونځ قضا شو مدینې ته تلو کې مونځ قضا شو حرم ته تلو کې قضا شو مولا عبدالقادر صاحب واپس راځئ وسو د قرآن پاک کې د مونځ حکم دی د ټول نه ضروري خبره دا ده یو وی د مشرکانو حج دی او یو د صالحینو حج دی یو د پیغمبرانو حج دی یو د امام الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حج دی د مشرکانو حج څنګه و ګناه سره به یې کوو ګناه سره لاړه ګناه سره راغی نو د صالحینو حج سره خپل فکر کې لګېدلی دی شپه ورځ طوافونه کوي نیکۍ کوي اعمال کوي د نظر حفاظت کوي دا د صالحینو حج دی د پیغمبرانو حج به څنګه و پیغمبرانو به خپل امتیان راوستل په آخري وخت کې به راوستل او هغوی ته الله ته به یا الله دا د ما هغه محنت و دا قبول کړي عالمان فرمایي چې په مینا کې یو روایت مطابق اویا زره پیغمبران حق دي د یو مطابق 70 پیغمبران په مسجد خیب کې خاک دي بیا به هلته کې وفات شو لا بړه نه یو د امام الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حج دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حج کې په عرفات کې وی چې تاسو ته ما دین راورسو هغې ورته تا د دین د رسولو حق ادا کړه وی اوس تاسو ذمواري مې درکړه چې تا به ټولې دنیا ته رسوئ حاجي صاحب هلته لاړ او هغه دی چې په اعمالو په محنت کې وخت تېر کړه د دین دایي واپس راغی حج نه مراد دا دی چې دی د حج نه راځي چې دی د الله ولی او دی ټول ګناهونو نه پاک را روان دی دی په حج کې ومن فرد فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج دی په حج کې غلط نظر استعمال نه کی دی په حج کې پوچا او ګنده خبره نه کی دی په حج کې غیبت او دروغ نه وي دی په حج کې جنگ نه کی په معمولی خبرو ماته یو ملګري وي څه سامان وسو میں سامانی سم موڑا یو بوره د صبر ځان سره ډکه کا یو د استقامت نور خو څلور جوړې جامې والا زاده خو تبلیغ کې تللی نه څه هېڅ چل نشته او بل اسرار صاحب درته ووایي چې د موبایل نه بغیر نه کېږي دا څومره کسان عذاب چې راغلی دی قسم په الله دی دا د دې موبایل نه وجې راغلی دی چې په دې موبایل کې دننه کومه ګندګي ده دا په دنیا کې نشته دا چې حرم کې کلاو کړی هغه مزېدار ویډیوګان کې تللی بیچارې د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته خو چرې خر باجي نشي په طواف ته په طواف کې دننه ویډیو حرام ده تصویر حرام دی او دې کې دننه هېڅ چل هم نشته زه ټور اپریټر یم ما سره د حج کمپني ده 14 کاله مې حاجیان بوتلو زه چې امریکې ته وسلمه نو ما ته ویر از یور سیل فون نو ما دا موبایل راویسته ما ورته دیس از مای سیل فون وی واټ از دیس داسې غورځه وی ما ورته ما ته ضرورت نشته صاحب زه حرامکاري په جیب کې نشم ګرځولی
یو بعضې د خاص ضرورتي یو کس نیم سره وي نه دې وجې زما عزتمندو چې موږ تاسو د اعمالو نه ډک حج وکړو د ایمان نه ډک حج وکړو او موږ هلته لاړ شو زموږ په تعلیم حلقه روزانه لګو روزانه مشوره کوو طواف کې موږ د نظر حفاظت کوو او په تلو راتلو کې نظر د ټولې دنیا ښایست هلته راکوز شوي ما دې ملګري وایي وی دا زما د حج خور ده دا مې حج خور نه یي ګورې هغه چې موږ دې خبرو ته خیال کوو چې زموږ د نظر استعمال ښایسته وي او زموږ په بلډینګ کې اعمالي او زموږ په کور کې اعمالي اعمالو سره حج وکړئ چې داسې واپس راځي چې د الله ولی او بدلون چا چې ګیره نه وه او د نبي علیه السلام مخې له لاړه او دی وایي السلام علیک یا رسول الله نه ستاسو څه خیال دی نه دی ټیک وي او انګریزي ویښتي زموږ بعضې ملګري وه چې لاړه د طواف نه وروستو خلک ویښته لرې کوي د عمرې نه هغه به ګیره وخوروله مشابسي موږ دا وایو چې کم از کم د دلته نه نیت وکړئ نو دلته نیت وکړه چې راځه چې نښه درکړي چې چا لنډول هغه کولا وګیره د نبي علیه صلات وسلام مخې ته چې ودرېږي او دا ووایي چې د الله پیغمبره ما مخکنی ټول ژوند ستا په قدمونو کې ښخ کړ او د نن نه پس به زه ستا د سنتو مطابق ژوند تېروم ښکلې سپینه ټوپۍ چې په سري او ښکلې جامې کالر والا په مدینه منوره کې ناست وم مسجد نبوي کې یو ملګري وی څه سوچ کې ناست دی ما زه دې سوچ کې ناست یم زه دې سوچ کې ناست یم چې ما د نبي علیه السلام د روضې ته مې یو دیوال ووالی چې یو سړی مې نه پرېښودی ما ته وی دا دیوال ورته وروولي وی ما ورته وی چې زه دې ګیټ کې ناست یم یو ګنټه وشوه 99% په پینټ شرټ کې او په غیر متشرع خلک را روان دي ستاسو په خیال چې ته د یو سړي د دشمن سره ګرځي او د هغه د دشمن لباس دې خوښي او د هغه د دشمن سره ستا دوستانه وي او مازدیګر دکان کې ناست دی ته ورته السلام علیکم هلکه ابوالله سلام هم را باندې اچوې د پیغمبر ژوند دې نه دی خوښ د هغه ویښته دې نه دی خوښ د هغه لباس دې نه دی خوښ او السلام علیکم مړه په قبر کې دننه په عذاب کړی دی یو عالم په خوب کې ولیده او وی چې زه په قبر کې دننه د موبایل والا نه تنګ یم قسم په الله دی شیخ صاحب وي 99% د علماو فتوا ده چې دا کرونا او د عذاب راغلی و دا د دې ګندګۍ د وجې راغلی حرم کې دننه ناست دی فیسبوک کوي حرم کې دننه ناست دی تصویرانو باسي یو چکر مې وکړو هلو ما نه ته دعاګانې وکړي ما وی ولې ټیکهدار یو کس ته مې وي دواګانې دې وکړې چلو شو د دې وجې چې موږ تاسو حج کې احکامات زده کړو څوک په چې حج له روانو یو کال به نظر غلط نه استعمالو هغه ورځ مې وجې ته وي که پرې تېر شوي 6 میاشتو کال کې ستا نموز قضا شوي نو هسې روانې ته اوس سهار د مانځه نه پاسې احکامات زده کول هغه اسان دي موږ یو هلته ما دې ته ووایي چې ستر سترګو حفاظت وکړه د الله له روانې د الله پیغمبر له روانې د نظر حفاظت وکړه د غوږونو حفاظت وکړه د خېټې حفاظت وکړه 5 وخته جمع سره مونځ کوئ د شپې تهجد کوئ ځان له دعاګانې غواړئ او یا الله زما د حج د پوره عالم د انسانانو د هدایت ذریعه وګرځئ زما ژوند پې بدل کړي ما زه چې واپس راځم نو یا الله چې اووم چکر چې څوک په طواف کې وي اووم په طواف زیارت کې نو په اووم چکر کې یو فرشته راشي او د ده په اوږو کې په منځ کې لاس کې دي ده ته ویې د الله بنده ستا عملنامه داسې پاکه شوه لکه ته چې در مور د نفس نه پیدا شوی وي داسې او ورسره یو خبره یو عالم کوله وایي چې ګوره پس ته نن نه ګورې ګنده نه کړي ګنده کوی ما بس چوټي که روغه دې ورسره وکړه کور ته وله رالي دروازې سره ودرېدي او ودې وی چې پس ته نه ما یو وجې ولیده ما ته پیر صاحب وي او چې څنګه راکوز شوی یا الله قسم دې روغې له راغلم هېڅ مې نه دي په کار یو خو هلته دنیا مه غواړئ ما ملګرو ته وي مولانا رشید خان صاحب رحمت الله علیه به وي چې څوک چې حجر اسود ته مخامخ شي اس کے دل پہ مہر لگتا ہے کہ دنیا دې ځان سره وړې وه او بېدیني دې وړې وه او هغې ته مخامخ شوي نو دل پہ بېدیني اور دنیا کا مہر لگتا ہے او که دین دې وړی او د الله تعلق دې وړی نو ستا په زړه باندې د دین او د الله مہر لګي یاد ساتئ مہر لگوانے جا رہے ہو اللہ لورزے ادا اللہ کور لورزے دا پیغمبر کور لورزے
نو د دلته نه توبه وکړئ او استغفار وکړئ او صفایي وکړئ او د دلته نه لاړ شئ او چې واپس راځئ چې ستاسو ژوند د ولیانو غوندې بدل شوي او د دین دایان سپایان وی نبی علیه صلات وسلام په ټوله دنیا کې د خدای دین خور کړی دی صحابه یې لیږلي دي داسې به موږ بیا په ټوله دنیا کې ګرځو او د دین محنت به کوو دې نیت سره به ځو دې سره به راځو او صفایي داسې به کوو که نه که خیري الله پاک دې موږ تاسو ټول قبول کړي الله دا اوس وایه جزاک الله